حدیث مبارک کې راځي و د انسان د خوش قسمتۍ علامت دا دی چې انسان سره بینک بیلنس هم وي، د انسان سره گاډی هم وي او د انسان سره خپل کور هم وي. نو محترمو، د خپل کور ډېره لویه بادشاهي ده. د هغه چا تپوس وکړه د چا چې خپل کور نشته، په پردي کور کې ناست دي، هغوی باندې اډرونه، هغوی باندې څومره کارونه د کور مالکان کوي. یعنی خپل کور یو لوی نعمت دی، په تمامو نعمتونو کې یو غټ او عظیم نعمت د خپل کور دی چې انسان د بل د اواز نه بچ وي. نو هغه مسلمانان نورونه خویندې چې د هغوی د خواهش وي چې موږ د پردي کورونه خلاص شو، الله تعالی را خپل کور راکړي، نن مې د هغوی دپاره یو قرآني آیات وظیفه راوړې ده. دا ډېر مبارکه وظیفه ده. په حدیث مبارک کې علماء کرام، اکابر صوفیه کرام فرمایي چې په دې آیات مبارکه باندې تجربه شوې ده، د صوفیه کرامو تجربه ده او علماو فلکونو خلکو ته دا وظیفه ښودلې ده. نو چې څومره خلکو هم د قرآن دا وظیفه کړې ده، الله تعالی هغوی د خپل کور مالکان کړي دي، الله تعالی هغوی د مخلوق د کورونو د محتاجۍ نه ساتلي دي. نو محترمو مسلمانانو نورونو، نن مې دا سوچ وکړو چې راشم د خپلو اورېدونکو ته، د خپلو مینوالو ته یوه ډېره مبارکه هدیه او تحفه ورکړه. یعنی څومره مسلمانان چې د خپل کور خواهشمند دي، د هغوی دا خواهش دی چې یاره مولوي صاحب موږ ته خپل کور میلاو شي، د بل د اواز نه الله تعالی موږ وساتي. د هغوی دپاره مې یو قرآني د آیات وظیفه راوړې ده. نو تاسو به وظیفه داسې طریقه باندې کوئ چې روزانه به د ماسخوتن د مونځ نه پس 2 رکعته نفل کوئ او په هر رکعت کې به سورت اخلاص 11 پیرې وایئ. بیا چې د دویم رکعت ته راپاڅېدئ، بیا به سورت اخلاص 11 پیرې ووایئ. بیا به د هغې نه پس دعا وکړي، د هغې نه پس به بیا د قرآن عظیم الشان دا یو آیات کریمه د سورت اعراف 9 نمبر آیات کریمه دی، دا به تلاوت کې 153 مرتبه، یعنی 153 مرتبه به د آیات کریمه تلاوت کې 153 مرتبه. نو د آیات کریمه دا دی: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، یعنی وقف دی، معائش قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. دا آیات کریمه با 153 مرتبه اولولي. علما فرمایي چې کوم مسلمان دا وظیفه کول غواړي، هغه به باوضوي، یعنی دغه به اودس مکملي، بل د آیات کریمه به په تجوید مبارک سره نه غلطي به تړم به وباسي. یعنی کلم ستا اراده وشوه چې زه دا ختم دا وظیفه د خپل کور د فار د ځان د فار کوم، نو لومبی د خیر د یافتنې مې د قرآن په دې آیات باندې پریکټس وکړي، یعنی یاد دي کې مضبوط دي یاد کې. د هغې نفس چې کله ورته مکمل یاد شو، تلفظ یې برابر شو، د هغې نفس د قرآن د آیات کریمه تلاوت کوي. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. 153 مرتبه به ده ووایي. د دې نه مخکې وروسته به 11 مرتبه درود ابراهیمي دا لازمي هغه لولي. الله رب العالمین به ورته انشاءالله خپل کور چې کوم دی هغه اسباب به ورته برابر کړي. علما فرمایي وایي څومره خلکو له موږ دا وظیفه ورکړې ده، الله تعالی د ټولو له خپل کورونه ورکړي دي. په یقین سره، په اخلاص سره دا وظیفه وکړئ، ډېره مبارکه او ډېره عظیمه وظیفه ده. الله مو خوشحاله کړه. زموږ څومره اورېدونکي مینوال دي په لومبي ځل دا وظیفه اوري، لا چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، د هغوی په خدمت کې عاجزانه سوال دی زموږ چینل سبسکرایب کړئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته.